د دې زینا الله تعالی د دنیا په بے ثبوتۍ باندې او د آخرت په اثبات باندې الله تعالی د دوو کسانو د دوو ملګرو یو واقعیا بیانې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله تعالی فرمایي چې دیتا د هغه دوو ملګرو واقعیا بیان کا چې دوه ملګری یو نیک او بل بد، یو مسلمان او بل کافر، دواړه به د یو ځای ګرځیدل، یو ځای خوراک سکاک او یو ځای به چې کوم دی پاتې کېدل، گپ شپ یو. خدا یو کافر او بل مسلمانو، دا کم چې کافر او دل الله تعالی دو باغونه الله تعالی وی دل موږ دو باغونه ورکړو، د انګورو د کجورو مضبوط دو باغونه وي، او د دې دواړو باغونو په منځ کې ورته الله تعالی وی موږ یو نیر پیدا کړو، او دل الله تعالی وی چې موږ ډیر مال او دولت ته دینه علاوه نورم ورکړو. او د بعضو خلکو باغونه هغه یو کال ډیره میوه وکړي، بل کال هغه باغونه تشوي وي. د په دې باغونو کې داسې نه وه، د دا باغونو بالکل یو شانته میوه نیول او هر کال به ډکو، کموالی پکې چېرته نه راغلی. خو دې کافرو دا مسلمان به د سره لګي او ورځ سره خبرې کولې چې ته مسلمانېږي ولې نه، ته الله تعالی سره ولې شریک جوړی وي. ده ورته په دې خبرو کې ووایي چې داسې کار دی چې زه په حقه باندې یم، زه په حقه باندې یم. که زه چېرې په حقه باندې نه وي نو ته وایې چې ته د الله دشمني، کافر د الله دشمني، مشرک د الله دشمني، نو الله تعالی خپل دشمن باندې رحم کوي. په ما باندې خو الله تعالی رحم کړی دی او مال باغونه را کړی دي، مال جیداد را کړی دي، مال چې کوم دی سره سپین را کړی دي، اولاد را کړی دی، او ستانه زه خیمه د عزت په اعتبار سره هم ستانه بهتر یم، د مال په اعتبار سره هم ستانه بهتر یم. نو که زه په غلطه لار وي نو زه به بیا دا دومره باغونه به الله نه راکول، دومره پیسې به الله نه راکولې، او که ته په سمه لار وي ته به الله تعالی دومره غریب کولی نه. دا مسلمان ورته وي چې زه په دې باندې صبر وکړم، الله تعالی به مال ستا د دې باغونو نه بهتر باغونه راکړي، یا به دنیا کې راکړي، او که دنیا کې رانکړي نو آخرت کې خو یقیني ده چې الله تعالی نه زما امید دی الله تعالی او مال دې نه ښکلي ښکلي باغونه راکړي. او ورته وایي چې ته بېوقوفه یې چې د په دنیا کې دنیا دارالامتحان دی، نتیجه خو به وروسته وځي، رزلټ به وروسته وټ کېږي، دا خو دارالامتحان دی، او دا الله تعالی تعالی د امتحان دپاره درکړي، ته په دې باندې مه خطا کېږه چې زه د الله تعالی خوښ یم نو ما له دا باغونه راکړي دي. بس دې کس ورته وی چې دا ما ګټلی دي، زما سره باغونه دي، زه د الله تعالی خوښ یم، زه قیامت منم هم نه، آخرت منم هم نه. او که بالفرض ته وایې چې په آخرت کې به الله تعالی د دې نه ښکلي ښکلي څیزونه ورکوي، نو بیا به هم الله تعالی ستانه بهتر مال راکوي، ځکه زه دنیا کې هم بهتر یم، مال او دولت را سره ډیر دی، او آخرت کې تاسو وایي مسلمانان چې په آخرت کې د دې دنیا دا نقل دی او اصل په آخرت کې ملاویږي. نو دا مال الله تعالی دنیا کې نقل راکړل دی دا باغونه، او آخرت کې به اصل ملاویږي، د دې نه بهتر به راته ملاویږي. دا خبرې کولې دا مسلمان ورته وایي چې ته، او د بیا دا خبره وکړله د کافر د خپل ملګري مسلمان ته چې زما دا باغونه به چېرته هم نه هلاکېږي، نه به قیامت کې هلاکېږي، قیامت به نه راځي، او نه به په دې باندې صافت راځي، ځکه د حفاظت چې څومره اسباب دي هغه ټول باندې ته برابر کړي دي، زه اوبه کوم او زه چې کوم دی حفاظت هم کوم، هر قسم څیز نه ما دا بچ کړي دي، نو زما دا باغونه به چېرته هم نه هلاکېږي او چېرته به زه نه غریب کېږم. دې ورته وایي داسې مه کوه، که الله وغواړي په دې باندې به عذاب راولي، ستا دا باغونه به ختم کړي، ستا مال دولت به ختم کړي، اولاد به درله ختم کړي. دا الله تعالی کولی شي، الله تعالی په دې قادر دی. یا به داسې الله تعالی وکړي چې د اوبه به درنه کته بوځي، ته بیا د دغې اوبو په راوښکلو باندې قادر دی، تا سره بیا دا طاقت نه چې د ځمکې نه دا اوبه راوکاږي، باغونه به دې وچ شي. ده نه منله، همدغه شان د الله جل شانه په ده باندې عذاب مسلط کو په دغې باغونه، او باغونه ټول چې کوم دی ختم شو، مال دولت ټول ختم شو. دې کس بیا لاس مروړل او وی چې دا ما څه وکړل، نه د دنیا شوم او نه د آخرت شوم، دنیا مې هم تباه او برباده شوه او آخرت خو به مې وي د ډمبرو لرګې، ځکه چې کافر یم. نو دې کې هغه واقعه بیان کړې ده چې دا ډېر مال
انسان لور کول دا د نیک نیتۍ او د نیک بختۍ چې کوم دی علامت نه دی بلکې دا امتحان دی او ډیر غربت او ډیره کمزوري دا د انسان د بختۍ علامت نه دی بلکې دا امتحان دی انسان په هر حال کې امتحان کې دی